الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو مخکی بیان شوی ہو چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړ او التکی اولنې کار دا وکړ چې جمعه ته جوړ کړ کمکور کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره شو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نو دغه کور مخې تډاګه وا یو درمنو هغه واغستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه داغه قیمت ادا کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کې مول کار داو چې جمعه ته جوړ او په مدینه منوره کې مول کار داو چې جمعه ته جوړ دا یو تعلیم دی امت ته چې د ټولو نمخ کې چې تاسو په یو ځای کې آبادیږئ کله جوړوي کورونه جوړوي نو اولنې کار بستا سودای چې د الله د عبادت کور به مخ کې جوړوي نبی علیہ السلام په دغه کور کې عارضی طور ډیر او دا چې کوم د ابو ایوب انصاری کور مستقل کور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره رستو جوړېدل شروع شو اولنې دا کمره جوړه شو چې په کوم کې اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن دی او بیا چې یو بل واده به کو نو هغه پسې مشرق طرف ته کمرې جوړې دي یو کمره مخې ته صحنو او دا با کمره وا نو اولنې کار د خپل کور نه کوي عارضی کور دی په دې ابو ایوب انصاری په کور کې ډیره دی
دغلته کې یو عجیبه خبره دا وه چې ابو ایوب انصاري ورته ووی چې تاسو په دې بره چت کې دا کور 2 چته تاسو په بره چت کې اوسېږئ مونږ به لاندې چت کې اوسېږو نبی علیه الصلاة والسلام په دې وجه باندې چې یاره مونږ بره یو او نبی علیه السلام لاندې نو دا بېادبي ده نبی علیه السلام ورته ووایي چې هلکه خبره ستا صحیح ده خو ما ته میلمانه ډېر راځي نوي نوي خلک مسلمانېږي څوک سوال جواب له راځي څوک تپوسونو له راځي څوک یوې خبرې له څوک بلې خبرې له څوک اعتراض کوي نو زه به په دې لاندې چت کې دیره شم نو هغه مجبورا داسې وشوه ابو ایوب انصاري په بره چت کې بیا هغې دونه احتیاط به کوو چېرته اوبه توی نشي لاندې ونساسي رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسېږي لنټر خو نه و نه داسې دا زمونږ چې د زمانې کشه کوټې دي داسې کوټې خو هم نه وي چې لرګي وپې او ښه مضبوطه او بره خاوره وپې هغه ساده غوندې آبادي وه نو چې دا اوبه لاندې لاړې نشي دومره احتیاط به یې کوو ډېر او تیار خوراک به رسول الله مبارک ته راوړل هغه به نبی علیه الصلاة والسلام کوم خوراک وکړو او هغه کوم لوښي کې به خوراک چې پاتې شو نو به یې هغه بیا واپس یوړو نو هغې به کور کې بیا هغه خوراک خور چې دی کې د رسول الله مبارک ګوتې لاس مبارک لګېدلی دي که تاسو فکر یې اوسم ښه خلک نیکان دینداره علما هغې اوبه وڅښي په ګیلاس او جام کې اوبه پاتې شي نو یو وایي مال یې راکړه بل وایي مال یې راکړه تبرکن نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لوی شان دی نو یو ورځ یې نبي علیه الصلاة والسلام ته هغې ډوډۍ راوړه نو چې کوم وخت بیا وه د واپسي د لوښو د وړلو چې هغه راغی ابو ایوب انصاري نبي اسلام ډوډۍ نه وه خوړلې نو ابو ایوب انصاري خفه شو چې دا څه واقعه دي شوي ولې نه خوړلې نو هغه تپوس یې وکړ یا رسول الله ما دې ډوډۍ کې څه نقصان و داسې چې تاسو نه ده خوړلې ویې دې کې تا کچا اومه پیاز او اوږه اچولې وه او ما ته عام خلک هم ډېر راځي خو فرشتې راته ډېر راځي او د کچا پیازو او د اوږې نه د خولې خوراک نه پس د خولې نه څخه بوی خېږي د سړي ته یې په خپله پته نه لګي خو بل خوا کې ملګری چې وسړی هغه ته یې پته لګي اوس پیاز کچا اوس پاخه شي بیا د هغې نه هغه بدبویي ختم شي ښه وی ښه دغه وجه ده نو بس بیا د هغه د عمر دپاره پکې په ترکارۍ کې پیاز نه اچول کچا پیاز بیا پکې نه اچول نبی علیه الصلاة والسلام دغه کور کې دیره دی نو او بیا یې د جومات د جوړېدو سره فورا مواخات بیچاره د دې انصارو چې کوم د مدینې منورې خلکو هغې ته انصار او د مهاجرینو کوم چې د مدینې منورې نه وو هغې د مکې مکرمې نه یا د نورو اطرافو نه هجرت کړی او مدینې منورې ته تلي وو د دې په منځ کې یو ورورولي جوړه کړه یو مهاجري د یو انصاري رور کارکه دا ستا رور دی نو هغه انصار دومره غیرتي خلکو دومره مهمان نواز خلکو د نبی علیه السلام باندې داسې قربان او دومره لوی محبت چې کوم رور یې ورته حواله کړ نو هغه ته خپل کور نیم کړ دا نیم کور ستا دا نیم زما
مونږ به وکړو داسې. مونږ خو د خپل سکر ور سره په یو فوټ په نیم فوټ خو مې ډېر زیات وي په یو انچه باندې جګړې کوو او ټوپک یو بل پسې راځي یو انچه باندې. دا په دې بریزونو چې دا مرګونه کېږي نو دا څونه ځایږي هلکه په مرلوم نه په فوټونو هم نه چېرته د تسکورې یو ګزار راغلی خلکو یې مرګونه کړي که نه دي کړي دي هغوی خپل کور نیم که او کم صحابه کرام د مدینې منورې اکثر خلک هغه زمیندار خلک د هغوی ځمکې جایدادونه زمینداري به یې کوله تجارت چپای کادو کا خلکو کو ځکه د مدینې منورې ځمکه زرخیزه ده او هر قسم فصل کوي نو هغې پټي ته بوتلل وی چې دغه نیم پټی ستا او دا نیم پټی زما دا د کجورو باغ دی دې کې چې څونه ونې دي نیم ستا او نیم زما. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا یو مالدار صحابي دی تجارت پیشه صحابي دی هغه د ځان سره د مکې مکرمې نه لږې پیسې راوړي نو چې د چا سره یې ورورولي وله جوړه کړې وه نو هغه ورته ووي چې بهي بس ته زما ورورې کښېنه دغه کور دی په نیم کور کې ته اوسېږه نیم کې به زه اوسېږم زه به ګټم او ته به یې خورې وی نه زه هم د یو غیرتي پیغمبر امتی ما او صحابي ما داسې نه کوم زمینداري نشم کولی ځکه چې دا دغه کسب زمانه دی پوهېږم هم پرې نه پټی دې م ستا مبارکي دا کور دې م ستا مبارکي عارضي به زه ستا په دې کور کې څه وخت پورې اوسېږم ما ته صرف د بازار لار وښایه او د کاروبار ځایونه راته وښایه د اخیستلو خرڅولو مارکیټونه راته وښایه زه به تجارت کوم او زما تجارت تجربه ده یو طرف ته یو سر انصاري رور ورته وایي چې کېنه په قلاره زه به یې ګټم او تاسو به یې خورئ او بل طرف ته یو بل نه زیات غیرتیان کوم خیال وکړه خبرې ته نه داسې به نه وي ته زمینداري کوه خپل کار کوه او زه به تجارت کوم خپل کار به کوم بس دا چې ماله دې ځای راکړی دی دا پوره دی هغه تجارت ماهر و تجارت یې شروع کړ په لږه موده کې هغه ډېر زیات دولت وګټ او بیا ځان له ځای واخیسته بیا پکې کور جوړ کړ او بیا یې دې به لګېده او د هغه خپل انصاري رور سره به امداد او تعاون دومره عجیبه خلک هغې سره به تعاون کوو امداد به ورسره کوو او دومره لوی مالدار شو دومره لوی دولتمند شو وروستو وختونو کې چې د هغه د تجارت مختلفې قافلې به یو علاقې ته او بلې علاقې ته تلې او د تجارت سامانونه به دې ځای نه وړل هلته به یې خرڅول د هغه ځای نه به یې راوړل دلته به یې خرڅول نو چې د تجارت دا پیسې بیا راجمع شوې که نه نو هغه یې دپاره یو کوټه جوړه کړې په کوټه کې به اچولې خو په هغه زمانه کې لوټونه نه وو که نه یا د سپینو زرو روپۍ وې دراهم به ورته وي یا د سرو زرو روپۍ وې دینار به ورته وي نو دا مال به راجمع شو د تجارت نو دې کوټه کې به اچو هر سړي به خپله کڅوړه د روپو راوړل او دلته به یې تشول نو کوټه به ډکه شوه دی به راغی هلکه کسان ټول راغلي دي او ټول راغلي بلا نوکران یو بلا غلامان یو وی ښه نو داسې وکړئ چې د مخکې نه به د صحابه کرامو د کورونو د هغې لیسټونه جوړ کړي نو د بدر د صحابه و لیسټونه یې ټول ناول جوړ کړي دغه په اولني کال باندې د بدر جنګ شوی 513 کسان پکې 14 پکې شهیدان شوي
نو چې دا مجمع د دې روپو نه ډکوي او دا د بدر د صحابه او کورونو ته وړي که کوم څوک پکې شهیدان شوي د هغې بچي دي ښځې دي او چې څوک نه دي ژوندي دي بس او یا که لږه موده کې مړه شوي هم د هغې کورونه نو یوه مجمع دا به د روپو د مال او د دولت نه ډکول او د هغې کور ته به وړه مال یې ګټه خو د مال سره محبت نه و مال ګټل ناروا نه دي چې مال نه ګټې نو تا باندې به زکات څنګه لازم شي ته به زکات څنګه ادا کړې ته به حج څنګه وکړې ته به د یو غریب سړي امداد څنګه وکړې ته به مدرسه جومات کې تعاون څنګه وکړې چې ته په خپله د پولې پړکته ناست دي مال ګټل ناروا نه دي صحابه رسول الله مبدا په هغه صحابه کرامو کې دی چې دا عشره مبشره وکړي هغه صحابه چې په هغوی باندې جنت زیری په دنیا کې شوی دی نو معلومه ده چې مال ګټل ناجایز نه دي نو دا مال به مونږ خو چې ګټو نو غوټې ورکوو چې دا چېرته وانه لوسي وویلې او هغې چې به ګټه نو لګوي هغې چې به ګټه نو لګوي زموږ یو ملګری دی امریکا کې هغه مخکې ورځو کې والده وفات شوی نو راغلی و زه ملا دعا له لاړم نو ګپ هم لګو ګربان ناس نو هغوی چې په دې مال په ګټلو او خرچ کولو پورې خبره شوه چا ورته وي چې یاره صاحب تاسو مال وینا مال ګټل خبره نه ده خو تاسو یې ګټئ نږدئ یې سنبالوئ یې وی زه ګټم خو لګوم زه د ځان سره یې ساروم نه وی د هغې برکت دا دی چې خدای بل طرف نه لکي خدای د بل طرف نه اوس خو مونږ وایي که دا هلکه دا 100 روپۍ راسلي دي که دا مې ولګولې خو بس بیا سبا به د ولګې مړ شم دا صدقه کې دا کمال دی چې الله پاک به درله درکوي الله به درله درکوي تاسو خیال ته راله په دې صدقه کې دا برکت دی چې الله جل شانه چې ته 1 روپۍ خیرات کړي الله به لس چنده درکوي آخرت کې خو به لس چنده خامخا درکوي خو کله کله الله ښایي په دې دنیا کې هم لس چنده ورکوي په دې دنیا کې هم لس چنده ورکوي رابعه بصري یو ډېره لویه بزرګه او لویه عالمه تېره شوې ده هغې کور کې ډوډۍ ته ناست و یو فقیر مسکین راغی سوال یې یوه ډوډۍ وه بس هغې هغه ډوډۍ واخېسته او هغې له یې ورکړه فقیر له دینار پاتې شو نو لږ وخت پس اوس مېلمانه راغلي کور کې څوک هېڅ شی نشته څه درک نشته په دې کې چا ور وټکو نو هغه خپل نوکر راغله وینځه هغې ور ولېږله وی چې بار یو سړی دی جي او هغه سره 9 ډوډۍ دي موږ له راوړي دي وی چې دا زموږ نه دي واپس 3 پیرې هغه سړی راغی ور یې وټکو ډوډۍ به 9 دی به ورته وي چې هغه ډوډۍ خو 9 دي وی دا زموږ نو دا وینځه ورته په 4م ځل ګویانه شوله د رابعه بصري ته چې بیبي دا د اول نه لس وي خو یوه ډوډۍ ته ما په ترخ کې پټه کړې د اول نه لس وي خو یوه ته ما او دې کې به حکمت اوس مقصد دی یوه ته ما په ترخ کې پټه کړې وې ته خدای باندې دا غریب دې 3 پیرې راوکړل نو اول نه به ما ته ویلې وې نو د یوې په ځای به مې 2 درکړې زما د مېلمنو کار خو کېده که نه په لږو باندې هم کېده نو هغې ورته ویې ولې ستا په دې کې څه مقصد و چې ما وې 9 دي او هغه چې چا راوړی وي هغه هم وي چې دا ډوډۍ د دوی دي د بل چا نه دي او تا به وې دا زموږ نه دي دا ولې دې وې
ویسے قرآن کې الله ویلي دي چې چا یو نیکي وکړه نو 10 چنده به ول ورکوم. ما چې دا خو نه ډوډۍ، دا خو نه چنده، 10 چنده دا زمونږ نه دي. ما یوه ډوډۍ خیراتي ورکړې وه، 10 ډوډۍ الله به راکړي. 10 ډوډۍ دا کله کله خدا دا چا مقام نه ښه، هسې نه چې ته خیراتي یو ډوډۍ ورکړې بیا پته مې چې څوک 10 ډوډۍ راوړي. نه هغه ما او تا نه یو، دا د چا مقام، دا د اولیاءو د نیکانو صلحاو مقام. ها آخرت کې به درکوي ښه، عملنامه کې به درله باقاعده 10 نیکۍ لیکي د آخرت لپاره. نو عرض مې خو بل سره ته لاړم چې صحابه دا کمالو چې هغوی صدقه کوله، مال یې ګټه، مال ګټل ناروا نه دي، خو هغه مال یې خرج کو هم، مال یې خرج کو. د مال سره محبت دا دی چې نه یې خرج کړې، زکات ترې نه ادا کړې، حج عمره پکې نه کې، د غریب امداد او تعاون پکې نه کې، دغه مال ناکاره دی. ښه مال دا دی بهترین چې ته د هغې نه زکات په خپل مقور کې او د هغې زکات نه علاوه هم صدقه د خپل وس مناسب د خپل غریب ګاونډي وغیره سره کې. زمانونو د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه دا صفات دي. د نبی علیه السلام به څومره لوی سخاوه، نبی حدیث مبارک کې راغلي وی نبی علیه الصلاة والسلام خو به ډېره سخا کوله، خو چې رمضان به راغی نو وی داسې سخا به یې کوله لکه تیزه سیلۍ چلوي. څه مطلب؟ یعنې ډېره زیاته سخا به یې کوله. نو دا مال د خپل طاقت مناسب خرچه کوئ. خدای پاک بدله په دې مال کې برکت چې الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا